یو وخت داسې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلتوري او تجارتي هلې ځلې ډېرې تیزې وې، ډېرې توندې وې، ډېرې چابکې وې. خو وخت په وخت باندې د جنگ په وجه، د ترهګرۍ په وجه باندې په دې کې کله کله دمه راشي. او زه ګڼم چې یو وخت کې یو تنظیم هم جوړ شوی و، پاک افغان فورم. هغه چې دی هغې به دلته او هلته دواړو ځایونو کې به یې هلې ځلې کولې. زه هم د هغې په څو غونډو کې شریک شوی یم. زمونږ صحافیان، زمونږ ادیبان، زمونږ شاعران، زمونږ دانشوران به تلل وخت په وخت هلته کانفرنسونو له د هغې هغه به هم راتلل. نو که چېرې داسې وي نو دا تګ راتګ سره د یو بل سره انډرسټینډینګ زیاتېږي، د یو بل سره مینه زیاتېږي، د یو بل سره هغه معاملې چې کومې په قومي سطح باندې کله کله د غلط فهمۍ ښکار شي، نو هغه غلط فهمیان هم لرې کېږي. نو زه ګڼم چې د افغانستان او پاکستان خو ګاونډیان دي، او بیا افغانستان زموږ ښې طرف ته ګاونډي دی. نو ښې طرف ته ګاونډي حق د ټولو نه زیات دی. پکار دا ده چې دایي سره موږ خپلې کلتوري هلې ځلې جاري وساتو. دغسې به تجارتي هلې ځلې هم په مخه رواني، او زموږ ترمنځ بلا څیزونه دي چې هغلته موږ لیږو او هغې رالیږي، نو د هغې په تلو راتلو کې به هم رکاوټ نه وي. زموږ تاجر به هم خوشحاله وي، د هغې تاجر به هم خوشحاله وي، زموږ ټرانسپورټر به هم خوشحاله وي، د هغې ټرانسپورټر به هم خوشحاله وي، زموږ ادیب او شاعر او زمونږ د ثقافت سره تړلي خلک به هم خوشحاله د هغې به هم خوشحاله. نو زه ګڼم چې اړیکې څومره زیات پخېدی شي، څومره زیاتېدی شي، نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دي، په تاوان کې نه. رښتیا خبره دا ده چې که موږ د افغانستان سره په دې موجوده کشیده صورتحال کې تعلقات بحال کول غواړو، د هغې دوه طریقې دي. هغه دا چې موږ پبلک چې کوم دی، د عوامو د عوام سره چې کوم تعلق دی، یا رابطې دي یا واسطې دي، هغې ته فروغ ورکړو، هغه ډیولپ کړو نور. او د هغې لپاره زموږ سره ډېر غټ یو ټول دی چې په هغې هېڅ پیسې لګي دي نه، په هغې پیسې ګټلی کېږي. او هغه دا دی چې د افغانستان او د پاکستان تجارت چې کوم دی، د دې شرایط موږ اسان کړو. دا کوم چې سرحدي کشیدګیانې وي په هغې کې موږ کمی راولو، او د کمي نه علاوه د کشیدګي دې مو روانوي. پکار دا ده چې دا هم نه وي، خو د هغې نه علاوه تجارت ته موږ د سیاسي کشیدګۍ نه یا تصادم نه چې دی جدا وساتو. د هغې بنیادي وجه دا ده چې په دې کې دواړو ملکونو پیدا ده. سنټرل ایشیا ته چې کوم میټیریل موږ د پېښور نه یا د کوټې نه لیږو، نو د هغې نه صرف دا چې په افغانستان کې ضرورت دی، بلکې هغه د افغانستان تجارت چې دی هغې له هم یو فروغ ورکوي پکې. او سنټرل ایشیا ته چې دی د پاکستان او افغانستان چې کوم دي، دا ټولو نه اسان او سخت‌ترین لارې دي. نو زما خپل خیال دا دی چې په هغې باندې به زموږ د دواړو ملکونو معیشت هم دغه چې کوم دی وده به ورته میلاو شي. د هغې سره به زموږ هغه انټراکشن چې کوم دی، پبلک ټو پبلک انټراکشن، په هغې کې به اضافه وشي پکې. نو هغه تلخیانه چې کوم دي یا خفګانونه چې کوم دي، هغې کې به کمی راشي پکې. یاره ریسنټلی یو په ریسنټ پاس کې یو ډېر ښه ډیولپمنټ شوی دی د پاکستان او افغانستان په منځ کې. یو ټیډ ورته وایي، TAD ټمپرري اډمیشن ډاکومنټس. دا یو ډېره درینه مسله وه د دواړو ملکونو په منځ کې چې ټرانسپورټ سره به ویزې چې کوم ډرایور او کلنډر ته به ویزه غوښتله، هغه مسله هم دې سره حل کېږي. لګیا دی او کار دواړه اړخو ته روان دی. نو څه د افغانستان ګاډي ته چې کوم دی، نو پاکستان کې به اجازت ورکوي چې اراؤنډ اکراس د کنټري، لکه ټوله پاکستان کې هغه ګرځېدي شي. داسې د زموږ مخکې به داسې وي چې هغه پېښور نه مخکې نشو تللی، داسې کوټې نه به مخکې نشو راتللی. نو د افغانستان ګاډي په هغه چې هغه سره ټیټ ډاکومنټ وي، نو په هغه تو باندې یو کلینر ته، یو ډرایور ته چې کوم دی، یو کال ویزه به ورکوي. او دا روټ پاس چې کوم ګاډي ته میلاوېږي، دا به 6 میاشتو 6 میاشتو لپاره به روټ پاس هغې ته میلاوېږي. لایک وایز داسې به زموږ د پاکستان چې کوم ټرانسپورټ د کوم ګاډي دي، نه هغې ته به هم د 6 میاشتو چې کوم دی، نو روټ پاس میلاوېږي. او به د افغانستان چې څومره ولایتونه دي، څومره صوبې دي، په هغې کې هغه ګرځېدي شي، واپس راتلی شي. دې کې یو اهم خبره ده چې ودن ا منث چې کوم دی، دا به واپس انټري راوړي. یا که په دغه دوران کې هغه ګاډي ته څه اکسیډنټ وشو یا خراب شو، نو هغه به متعلقه اتھارټیز ته چې کوم دی هغه ان رایټنګ کې ورکوي چې هغه ته بیا ټایم ایکسټینډ کوي. نو دا ډېر ښکلی ډیولپمنټ دی. او انشاءالله العزیز مخکې چې کوم حالات وو، نو هغې نه به حالات ورځ په ورځ بهترۍ طرف ته روان وي. دا ډېره عجیبه خبره ده، خلک نیم انالیسس کوي. هغه دا دی چې کله په 2008 9 او 10 کې په پاکستان کې دهشتګردي چې کوم ده، د TTP د 2008 د اووم د قیام نه بعد هغه بالکل پیک ته رسېدلې وه. په هغه ټایم کې د افغانستان او پاکستان تجارت چې و د دواړو ملکونو د دغه دهشتګردۍ باوجود هغه بالکل په پیک باندې و. د تاریخ د ټول نه غټه مثلا 4 اربه ډالر چې کوم دي، یا 8 اربه پورې چې دی
بلکې چې ډېر زیات دا یو پیک ته رسېدله په دې ټایم کې د کورونو ته راغلی دی کورونو ډالرو ته راغلی دی زما خپل خیال دا دی چې دغه هېڅ جواز نه دی چې دلته کې به د امني نو د هغې په اړ کې به دغه نه کېږي اوس حالات د هغې په مقابله کې د 2008 په مقابله کې حالات ډېر زیات ښه دي صرف هغه پولیټیکل ویل پکار دی د دواړو ملکونو دپاره پکار ده چې موږ په ویزا شرایطو کې ځکه چې پاکستان غټ ملک دی زیاته ذمواري په ده باندې راځي هغه جنګ زده ملک دی نو پکار ده چې موږ د ویزې شرایط چې کوم دي هغه د په دغه فریم ورک کې اصلا نو د هغې تشکیل دی وکړو او د هغې نه علاوه موږ د فیسیلیټیشنز ورکړو په چمن باندې د چمن او د تورخم نه علاوه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د تجارت لپاره 8 نور کراسنګ پوینټس ورته موږ وایو نو پکار ده چې موږ د دغه سکیورټي پیچیدګیانو د سیاسي کشیدګۍ نه قطع نظر د پاکستان او د افغانستان د سنټرل ایشیا او د افغانستان د مارکیټ په دغه نظر کې چې دی موږ خپله کوم زموږ ټریډ پالیسي چې کوم ده په هغې باندې غور وکړو نو د صالحي وکړو